السلام علیکم ورونو. تاسو چې څنګه د دې نه مخکینی ویډیو وکتله یا چا نه یې کتلي هغه راشئ زمونږ د یوټیوب په چینل باندې د اولنۍ ویډیو ده د کټینګ د پښتو چې د هغې دا دویم حصه ده، دویم پارټ یې دی. په هغې کې موږ صرف پرتوګ کټ کړی دی او د هغې فل ګیر چې ورته ویلی شي یا هاف پټیاله باندې هم یادېږي، هغه پرتوګ طریقه موږ ښودلې. هغې نه علاوه په هغې کې چې کوم انټرنیشنل پرتوګ جوړېږي د هغې طریقه ده، او ورسره د هغې نه علاوه کوم چې پینټ پرتوګ دی یا پاجامه شلوار چې ورته ویلی شي هغه طریقه پکې هم ما ښودلې ده. اوس راځو د هغې نه علاوه زه تاسو ته دغه ښیم چې د هغې نستوړی به موږ څنګه کټ کوو، تیره به څنګه کټ کوو، او د هغې نه بعد به بیا موږ فرنټ او بیک څنګه کټ کوو. چونکې دا ډېر نوی ګراف دی، انتهایي مزېدار دی، ډېر زبردست دی، خواري لږه ډېره ده خو کار یې ډېر مزېدار دی. زه چې تاسو ته دا کوم کار ښیم دا ډېر په ګټه سطحه ډېر په یو های لیول سره کېږي. خو چونکې زما خواهش دا دی چې هر یو کاریګر چې کوم خواهش لري چې هغه وایي چې یاره زه یو مقام پیدا کړم په خپله معاشرت کې خپل ځان لپاره، زما هم دا خواهش دی چې یاره زه تاسو د یو ادنا درجې نه یو اعلی درجې ته راورسوم، او انشاءالله زه به خپل محنت جاري ساتم. تاسو به خپل کوشش کوئ، تاسو به ما سره تعاون کوئ چې کوم ځای کې تاسو غلطېږئ یا د کومې خبرې تاسو ته پریشاني یا کومه مسلې هغه ما ته تاسو په انسټاګرام باندې کمنټ کولی شئ، په فیسبوک باندې کولی شئ، د هغې نه علاوه په یوټیوب باندې کولی شئ، زما په میسنجر ما ته میسج کولی شئ، زما په پیج راتللی شئ، د هغې نه علاوه زما په وټساپ باندې راتللی شئ. نو چې کومه طریقه تاسو ته اسانه یا کم یو ایپ باندې تاسو ګورئ نو په هغه ایپ باندې تاسو د هر یو سهولت موږ درکړی دی. د هر یو ویډیو مختصره ویډیو کې موږ تاسو ډېر اسانۍ پوهه کوو. نو راځئ زه ستاسو پام راګرځوم چې تیره او نستوڼی څنګه کټ کېږي. دا زمونږ سره چې کومه کپړه پاتې شوې ده دا د پرتوګ نه پاتې شوی پیس دی، تاسو کتلی شئ. دا تاسو کتلی شئ د پرتوګ نه چې کومه کپړه موږ سره پاتې ده دا په دې طریقه سره تاسو په هر یو سوټ کې پاتې کېږي. اوس تاسو وګورئ د دې سړي چاقي زموږ سره 34 انچۍ ده او تیره چې کوم ده د 17.5 انچۍ ده. نو په دا کومه حصه چې تاسو ته ډبله ښکاري ده په دې کې به اکثره موږ تیره کټ کوو، خو په شرط د دې چې ارمول زموږ سره پوره کېږي. هله ارمول نه پوره کوي، تخرج نه پوره کوي، بیا به موږ د دې ځای نه تیره نه کټ کوو، د دې پیس نه به بیا تیره کټ کوو. نو چونکې د ده 17.5 انچۍ تیره ده نو دا زموږ سره 19 انچۍ ده، دا پوره کېږي. نو دلته به تاسو خپل نشان په 6.5 کې ولګوئ او د 6.5 نه بعد دا نشان ورکړه او ورسره دا فاصله چې کوم ده دا ناپ کړه چې تا سره 34 چاتی ده چې تا سره 9 انچ ارمول پوره کېږي. د 34 نه بعد به مونږ لکه زمونږ سره 8.5 انچۍ کې 34 انچۍ پوره کېږي نو مونږ به دا 9 کټ کوو چې 8.5 تیار مونږ ته پاتې شي. نو زمونږ سره 21 انچۍ کپړه پاتې ده چې په هغې کې مونږ 10.5 انچ ارمول کټ کولی شو او مونږ ته ضرورت د 9 انچۍ دی. دا پوره کېږي. د دې نه دا تیره به اوس مونږ کټ کوو په څه طریقې سره. یا زه د هغې نه بعد تاسو ته نستوڼی ښیم چې نستوڼی څنګه کټ کېږي. د دې ټوټل کار بدل دی، د یو کټینګ سره میچنګ نه کوي. خو زه غواړم دا چې تاسو ښه کاري زده کوئ او ښه کاریګر جوړ شئ او خپل یو نوم جوړ کړئ. زموږ سره 17.5 تیره ده نو دا اولنی چې کوم نشان لاندې لګي د تیرې بیک ته نو دا به تاسو نیمه انچه سې واخلئ. حالانکې دا خلک 1 انچه سې واخلي، خو لیکن په دې کې به تاسو ته ښایست ډېر زیات دا ښایي. دلته دویم نشان زه لګوم په 2 انچۍ کې او ورسره د 2 انچۍ ډبل به موږ اخلو 4 انچۍ. تیره به زمونږ سره چې کوم د ولي سیټ ته کټ کېږي، کوم چې د شولډر سیټ ته کټ کېږي، د ولي چې کوم سر دی هغې سیټ ته به موږ دا 4 انچۍ اخلو. د 4 انچۍ په نیمه کې به موږ 2 انچۍ کې دا نشان لګوو چې دې ته به نستوڼی لګي. د دې دلته به موږ یو ټک ورکوو او هغې نه به بیا نستوڼی مخکې وروستو اړو نه. بل نشان به دلته موږ په 4 انچۍ کې ولګوو، ورسره دا چې کوم د آلې لپاره نشان لګي دا په 6 انچۍ کې لګي. د 6 نه بعد دلته دا یو نشان موږ لګوو په 2 انچۍ کې.
په 2 انچې کې چې دا کم نشان مو ولګاو دا د حالې لپاره موږ نشان لګولی دی خو د دې مقصد دا نه دی چې زموږ سره کم ناپ دی که نه د هغې دپاره ما 2 انچې نشان ولګاو د حالې د کټینګ دپاره به زه تاسو ته په سلایي کې چې کله د سلایي ویډیو په هغې کې به مکمل د هغې فارموله چې څنګه اپلای کېږي او څومره ناپ دپاره څه طریقه کول دي هغه ما هغه مخکینو ویډیوګانو کې هم ویلې وه خو چونکې د کټینګ په دوران کې که زه تاسو ته وښیم کیدای شي تاسو غلطي وکړئ نو هغه به زه تاسو ته د هغې طریقه کار ښیم چې په څه طریقه سره کټ کېږي او څنګه د هغې بیا جوړول دي د هغې سلایي کول دي نو ډېر په وضاحت سره په هغې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم انشاءالله نو دا نشان به تاسو هر سوټ کې په 2 انچې کې دا لګوئ 4 انچ به دا خلی 4 انچ به دا خلی دا چې کوم د منځ نشان دی دا 2 انچې دی دا د تیرې سنټر دی چې کوم د شولډر سیټ ته دی ورس د هغې نه علاوه دلته موږ دا نشان چې کوم ولګو د 17.5 تیرې دپاره نو دا موږ 18 کې لګولی نو دلته به دا نشان موږ په 18.5 کې لګوو د تیرې فرنټ سیټ ته چې کوم کټینګ کېږي هغه به 1 انچه سیوا کېږي او بیک ته چې کوم کېږي هغه به 1.5 انچه سیوا کېږي 17.5 تیره د 18 به کټ کېږي او 17.5 تیره د دا به 19 18.5 کټ کېږي نو دا نشان به موږ د دې سره ملاوو او دا نشان به د دې سره ملاوو او په دې طریقه سره به دا زموږ د تیرې ګراف تیار دی اوس راځو دا کټ کوو د ټولو نه لومبی به دا بلکل خپل نشان سیده کټ کړي او ورسره به دې له ګولایي ورکړي که هر قسم ګولایي ورکړي خو چې صرف تا ته خپل نشان پوره کړي د دې مقصد دا نه دی څنګه چې مخکې تاسو ته ویلې ما چې ګنه دا د حالې دپاره یو خپل ناپ کټ کېږي بلکې دا د حالې ناپ نه دی صرف په دې باندې موږ ګراف اچوو بیا به د حالې کټینګ موږ به سلایي کې تاسو ته ښیو چې حالات څنګه کټ کېږي د کالر او د بین دپاره ولې که زه تاسو ته اوس وښیم بیا به کېدای شي تاسو غلطي وکړئ دا ما 1.5 انچه په نیمه کې چې دا کم نشان ولګاو په 2 انچې کې د دې نه بعد دلته به موږ دا تیره چې کوم دا د 1 پاو کراس ورکوو دې له چې بیک زموږ صفا کړي بیک کې چې کوم کوټونه راځي چې هغه ښایسته ښکاره شي مزېدار ښکاره شي او د هغې په وجه باندې زموږ د بیک سیټ نه چې کله څوک سوټ ته ګوري چې اګوستې سوټ وي چې هغه له مزه ورکړي چې واقعي ډېر صفایي سره د کوټ په شان ته به مزېداره ښکاري دا تیره او بیک نو دلته به موږ 1 پاو کراس ورکوو تر د دې ځای پورې د هغې نه بعد به بیا دواړه پیسونه بېلابېل کړي چې دا ستاسو د مخې دا تیره وه او تیاره شوه دا زموږ تیره تیاره شوه ورسره د هغې نه علاوه نستوڼی کټ کوو به د نستوڼي دپاره چې دا کومه کپړه زموږ سره پاتې شوې ده دا تاسو کتلی شئ د ټولو نه لومبی د دې نه به موږ د ترخ د جیبونو دپاره کپړه کټ کوو هغه به موږ 21 انچې اخلو چونکې د ترخ جیب 20 انچې کټ کېږي نو دا به موږ 1 انچه سیوا اخلو په 21 انچې کې به نشان ولګي او دا کپړه به بلکل سیده کټ دا تا سره د ترخ جیبونه او ورسره د هغې نه علاوه د خرچو کپړه شوه دا چې کومه پیس موږ سره پاتې دی دې کې به اوس نستوڼی کټ کوو او نستوڼي طریقه کار داسې په دې طریقه باندې دی چې تاسو به ډېر نستوڼي کتلي په مختلفو طریقو سره خو د ټولو نه اسانه او بهترینه او ښکلې طریقه زه تاسو ته ښیم چې د هغې کې به د سوټ ښایست هم ډېري او اساني به هم پکې ډېره نستوڼي دپاره به کپړه دغه رنګې کراس کېږي څنګه چې ما دا کراس کېښودله اکثره تاسو کتلی شئ چې نستوڼي خلک دغه رنګ بلکل سیده ږدي خو لیکن په دې کې به سیده نه ږدئ تاسو نستوڼی د هغې وجوهات زه تاسو ته ښیم چې د هغې وجې څه دي چونکې زموږ په سوټ کې فټینګ پکار دی صفایي پکار ده هغه به موږ په څه طریقه راوړو هغه ښایست موږ چې غواړو هغه به ولې راځي د څه د وجې به راځي هغه ټولې وجې زه تاسو ته ښیم نه زمونږ سره ارمول پکار دی د دې 9 انچې چې کټ کړو 8.5 موږ ته تیار پاتې شي نو 9 انچې کې به د ټولو نه لومبی دلته خپل نشان ولګئ دا کناره به خامخا تاسو بار وباسئ په هر یو سوټ کې به کناره کوشش دا کوئ چې دا را نه شي زموږ سره دا کناره دې ځای پورې ده نو په دې ځای به نشان ولګئ چې کناره ستا سره را نه شي په کپړو کې په یو ځای کې به هم کناره نه راولي دا زموږ سره په 9 انچ دا ما یو نشان ولګاو د ارمول لپاره اوس د نستوڼي ناپ به موږ کوم ځای نه کوو نو د نستوڼي چې کله کله تاسو ناپ کوئ د هغې دپاره به په دې سیده لاین باندې خپل سکویر بلکل سیده کوئ او چې کوم دا وړوکی سایډ دی په دې باندې به تاسو خپل یو نشان بلکل سیده ولګوئ د دې ځای نه به زموږ د نستوڼي ناپ کېږي چې
چې زمونږ سره نستوڼی د 23 انچې دی، دې ته به موږ 2.5 انچې کپ لګو، نو 1 انچه به دا موږ کم اخلو، نو زمونږ سره به 23 انچې بالکل برابر راځي. ورسره د دې نه علاوه د نستوڼي خوله چې کوم دغه 9 انچې ده، نو دا به موږ فکس 9 اخلو، 4.5 انچې به دا واخلو، د 4.5 او 4.5 نو دا به 9 انچې موږ سره پوره شي. که چېرته تاسو د چاکپټۍ لاندې کپړه نه لګوئ یا بټن ټیګ نه لګوئ، کم ټاټ لګي کم مغزي لګي هغه تاسو نه لګوئ، نو دا فاصله به بیا 1.5 انچه سې واخلئ. که چېرته تاسو لګوئ نو بیا به دا فکس چې څومره تاسو سره د کف ناب دی هماغه شانته هماغومره به تاسو دا فاصله اخلئ. د دې نه علاوه چې کوم دا د کراس ورکولی کېږي، دا اکثر عموما تاسو کتلی شئ د 1.5 انچ نه شروع کېږي تر 2 پورې دا خلک لګوي. په عامو کټینګونو کې، په نورو کټینګونو کې تاسو به ډېر زیات کتلي، خو چونکې موږ به دا نشان د 3 انچو نه کم نه لګوو، دا نشان به زموږ په 3 انچ کې لګي. ورسره دا زموږ سره 9.5 پوره 9 انچې فاصله ده، نو د 9 انچې نیمه چې موږ واخلو دا موږ سره پاتې کېږي 4.5 انچې، دا نشان به زموږ لګي په 4.5 کې. نو دا فاصله او دا فاصله دواړه 4.5 سره. اوس راځو د دې ګراف سیټ ته، چې ګراف دی د باندې په څه طریقه اچولی کېږي. نو دا د 3.5 او د 4.5 دواړه نشانونه به د یو بل سره په دې طریقې سره ملاو کړئ، او ورسره دا چې کوم زموږ د نستوڼي د ناب فاصله ده کوم لاین دی او دا د 3 انچې لاین دی، نو دا دواړه به په دې طریقې سره ملاو. دا تا سره د ارمول دپاره ګراف شو. ورسره د هغې نه علاوه چې کوم زموږ عام کټ کېږي، آرم چې ورته ویلی شي، بازو چې ورته ویلی شي، مټ چې ورته ویلی شي، نو په دې طریقې سره اکثره زه تاسو ته ښیم چې تاسو به کتلي یا ډېر زیات ماسټران په دې سکویر سره د دې په مدد سره داسې یو سیده لاین ورکوي او نستوڼی کټ کوي. خو د دې وجې زه تاته ښیم چې دا به موږ ته څومره نقصان جوړوي، یا د دې په دویم سکویر په سهولیت سره به موږ څومره فایده حاصلوو، څومره ښایست به حاصلوو، هغه زه تاسو ته ښیم. د دې لاین تاسو احتیاط کوئ چې دا په دې سکویر باندې چېرته هم کله مه لګوئ. په دې سکویر باندې تاسو ته دا فایده کېږي، ګوره چې دلته 4.5 کې کوم نشان لګېدلی دی او زموږ سره د ارمول کوم نشان دی د 9 انچې، دا دواړه په دې طریقې سره کېږي او نشان به ورکړي. اوس دې نه بعد دلته به یو نشان موږ بل لګوو، خو د هغې طریقه کار څه دی او په څنګه طریقې سره کېږي او د هغې وجه څه ده. دا فاصله خپله ناب کړه چې ستا سره څومره ده، دا زموږ سره 21 انچې راځي، خو دا به موږ کم از کم 1 انچه کراس کټ کوو. که دا انچه کراس نه کټ کوئ نو کم سے کم 1/2 انچه چې دا خو خامخا 1/2 انچه کراس وي. ولې که چېرته تاسو بیا نستوڼي ته کب لګوئ نو تاسو سره به د نستوڼي ناب کمیږي نه، هغه به بالکل تاسو سره برابر راځي. که چېرته 1 انچه سیوایي خیر دی هغه به دې کټ شي، څه مسله نشته، خو که کم شو نو بیا به تاسو سره د نستوڼي ناب کمیږي. دا 21 انچې په منځ چې کله تاسو نیم کوئ نو د 21 نیمه زموږ سره پوکم 11 انچې جوړېږي. د پوکم 11 انچې دا نشان چې کوم ما ولګو، په دې نشان باندې به تاسو چې کله دا سکویر په دې طریقې سره کوئ، وختي موږ سکویر داسې ایښی نو اوس به سکویر الټه کوي او په دې طریقې سره دا چې کوم پلن سیټ دی دا به د نستوڼي بر سیټ ته واړی چې دا کومه فاصله ده دا اکثر مټ چې کومي دلته مضبوطي کلهیي کمزوري، نو چې څومره مټ بره ځي هغومره دا پلنېږي او غټېږي. که څوک وایي چې یاره ماله بالکل فټ کپړې جوړې کړه چې زما په مټ پورې نښتي، نو د دې چې کومه هاف ده کومه نیمه ده هغه زمونږ سره وه 21 انچې، نو پوکم 11 انچې جوړېدله. د پوکم 11 انچې چې کله تاسو سکویر دا رنګ په دې طریقې سره کېږدئ د دې نیمې باندې او نشان ورکوئ، نو دا نشان به تاسو ته بالکل مکمل فټینګ ښیي چې د څومره مټي د نستوڼی به بالکل په مټ پورې نښتی. که چېرته وایئ چې یاره زمونږ به شکایت راځي، یا مطلب موږ یو عام داسې یو طریقه اختیار کړو چې موږ ته د هېچا څه شکایت را نه شي او د هر یو کسټمر هېڅ قسمه شکایت نه وي، نو چې د هغې دپاره موږ څومره کټ کړو، نو د هغې دپاره به تاسو یو طریقه دا وکړئ چې د دې هاف کم نشان تاسو لګولی دی د دې سره 3 انچې نور جمع کړئ. دا 3 انچې چې کله تا جمع کړله نو دا یو بالکل عام فټینګ دی چې دې کې به تاسو ته هېڅوک شکایت نه کوي. صرف مشران چې کوم دي د هغې دپاره به تاسو دا فټینګ لږ نور هم سیوا کوئ، یا کوم غټ وجود والی. نو زمونږ سره دا کوم فټینګ چې راځي دا بالکل یو نارمل دی، دې کې په مټ پورې نښلي نه او که ښکاري هم داسې فټ تنګول نه کوي. بیا که څومره تاسو دا فاصله سیوا کول غواړئ نو دلته به دا نشان تاسو ښکته راوړئ د ارمول سیټ ته یا د خرق سیټ ته. که څومره فټینګ غواړئ دا بره یو سئ،
خو دا چونکې یو نارمل طریقه ده د نارمل باډۍ لپاره او چې څومره بیا وجود غټېږي دا فاصله به سیوا کېږي. نو چې د دې کوم سکویر تاسو نشان ما تاسو ته د ټولو نه ډومبی لګولی وه، زه دوباره هم تازه کومه چې تاسو په وضاحت سره نور هم پوه شئ. زمونږ سره د دې سکویر نشان دا چې کوم راغلی دی، نو دلته کې یو پاو یا 3 سوتره زموږ سره دا فاصله د دې سکویر په مدد سره بار شوله. اکثره که تاسو کتلي په کلایي کې دلته د نستوڼی چې کوم وي هغه دلته نښتی یو یا دلته نښتی، د هغې نه بعد دلته دا چې کومه د ارمول خواته فاصله ده دا ځوړند دی دا فاصله. نو دا ځوړندوالی موږ د دې ځای نه ختم کړو د دې سکویر په مدد سره، او چې کوم دلته فټینګ و هغه موږ په دې سکویر په دې مدد سره دلته هغه فټینګ هماغومره راوړلو چې څومره نستوڼی دی څومره مټ دی یا په څه قسم باډي ده، نو په هغه باډۍ په هغه شیپ سره به دا کټ شي او ډېر ښایست به پیدا کړي. د دې د کټینګ طریقه دا ده چې خپل د ناب د فاصلې نه به شروع وکړي، خو چې کوم دا ستا سره د ګراف نشان لګېدلی دی بالکل سیده، د دې نه بار به تاسو صرف یو پاو د 2 سوترو د دې نه به نه سیوا کوئ، بار ته به نه ځئ، بلکې کوشش دا کوئ چې د 1 پاو په فاصلې سره تر د دې ځای پورې کټ شي. چې کومه زموږ سره هاف فاصله ده د دې 1.5 انچې پورې، او بیا چې څومره مخکې ځي یا د نیمې پورې چې کله لاړ شي، نو بیا دا د خپل د ګراف نشان سره یو ځای کړه. ګوره دا زه کټ کوم د 1 پاو په فاصلې په حساب سره دا ما کټ کړو، او د هغې نه بعد چې کوم د دې سنټر دی دې له ټوکه ورکړه، یو ټک ورله ورکړه چې تا نه به کې مخکې رستو کېږي نه، او ورسره د دې نه علاوه دا کوم کراسوالی چې ما کټ کړو د دې طریقې سره بیا راشه د دې دا کومه فاصله چې پاتې شوي موږ سره، نو دا به په دې طریقې سره کټ شي. دا تاسو کتلی شئ. که تاسو د مټ شیپ وګورئ نو هغه جوړ هم په دې طریقې سره وي څنګه چې دا نستوڼی تاسو ته ښکاري. دلته کې مټ لږ کولاو وي، بیا دلته را کمزوری شوی دی کلایي سره د مړوند سره، د هغې نه بعد بیا دلته دا نور کولاو شوی. په وجه د دې که چېرته موږ دا فاصله کمه کړو نو بیا به موږ رخونه چې کوم دي دا به هم تنګی په هغې به هم نیسي هم. دلته یو خبره تاسو ته در یادومه چې کومه زموږ سره د دې نیمو فاصله ده 4.5 انچي ده، چې کوم نشان زموږ په 4.5 کې لګي دلته به یو نشان تاسو ورکړئ په 4.5 کې چې کوم د بیک سایډ کپړه ده د هغې وجه ما تاسو ته ښودله چې یاره د دې وجه څه ده د کراسوالي چې دا به ولې موږ داسې کوو. نو چونکې دا کپړه د سپرینګ دی دا ګوره تاسو کتلی شئ دا چې تاسو څومره غځوئ دا به غځېږي. نو د دې اصلي مقصد زموږ دا دی که چېرته څوک یو کپړې واغوندي ښکاري به بالکل فټ، خو تنګول به په وجه د دې نه کوي که هغه مخکې وروستو لاس وړي نو دا کپړه به په هغې پسې غځېږي لکه د سپرینګ او واپس به خپل ځای ته راځي. نو د دې نشان نه به خپله کټۍ شروع کړي، اول ته به 1.5 انچې ته ځان رسئ. چې کله تاسو دا سلۍ کوئ نو دا به دواړه په سلۍ کې یو شان ته راځي. که چېرته دا فاصله تاسو کمه نه کوئ نو بیا به تاسو په سلۍ کې تنګئ او دغه بیک سایډ به تاسو سره سیوا کېږي او بیا به ټک ټک نه برابرېږي، سلۍ به په سلۍ نه برابرېږي. دلته کې ما تاسو ته یو څو خبرې کړې وې چې دا عامه د 34 چاټۍ لپاره دا فاصله په دې ځای کې 2 انچې تاسو واخلئ، ځکه چې د شولډر دا کومه فاصله ده نو هغه به تاسو ته پخیلي چې څومره چاټي کمیږي دا کمیږي، چې څومره چاټي سیوا کېږي ولې هغومره پلنېږي. نو دا چې څومره پلنېږي هغومره به سیوا کېږي، چې څومره خوارېږي یو انسان د هغې لپاره به دا موږ کموو. او تاسو عام باډۍ لپاره 34-36 باډۍ لپاره دا 2 انچې کې دا نشان لګوئ، ورسره د هغې نه علاوه کله 40-42 ته چاټي لاړه شي دا یو پاو سیوا کوئ. هغه طریقې سره به تاسو ته دا چې کوم نستوڼی دی دا به بالکل د کوټ په ډول ښکاري. دلته دا کومه فاصله چې ده اکثره دا تاسو کتلی شئ دا پاڼه چې کله هم څوک وباسي د دې ځای نه د هغې کټنګ د دې ځای نه شروع شي او په دې طریقه سره کټ شي چې د پاڼې دواړه شیپونه چې کوم دي دواړه سیډونه یو شان ته تاسو ته ښکاري لکه د یو د ګلاب د ګل د ګلاب د بوټي د پاڼې په شان. خو چونکې دا به موږ هغې طریقې سره نه کټ کوو، موږ له د کوټ په شان ته بالکل صفا نستوڼی پکار دي. نو موږ به خپله کټایي د دې 2 انچې نه شروع کړو او راځو به چې کوم دا 2 انچې نشان ما لګولی دی همالته به کې به ځان رسو او ورسره به په دې طریقې سره واپس بار وځو. دا زمونږ سره نستوڼی کټ شو. د دې صفایي د دې فټینګ د دې ښایست چې کوم دی دا په بدن کې تاسو وګورئ انتهایي ډېر مزېدار دی. د هغې نه بعد پاتې شو چپټۍ. چپټۍ چې کوم کټ کېږي عام لیول باندې هغه 6 انچې کټ کېږي د یو عام نارمل باډۍ لپاره. خو چې څوک پلنې چپټۍ لري هغې دې چپټۍ لکه اوږده کټ کېږي یا د چا لاس اوږد دی هغې دې چپټۍ
هم هغې دپاره اوږده کټ کوي یا لستوڼې ناپ څومره کمیږي هغې سره د هغې په مناسبت سره تاسو بیا چاپپټۍ کمولی شئ خو حالان کې 6 انچې چاپپټۍ چې کوم دا یو صحیح سټنډرډ سایز دی په هر یو سوټ کې تاسو کټ کولی شئ د هغې ښایست به هم وي د چاپپټۍ د کټینګ دپاره ما تاسو ته دلته لږ وضاحت پکار دی تاسو باندې ټوله نمک دا کومه فاصله چې دا د نیمه انچه کې دا فاصله یو نشان دلته کې ولګوئ یو به دلته ولګوئ چې ستاسو چاپپټۍ بالکل د مړوند په دې سایډ باندې راشي چې بالکل سیده راشي چې کراس نه ښکاري یا بره ښکته نه وي داسې کږه نه وي لګېدلې چې بالکل سیده ښکاري د هغې دپاره به دا فاصله دوه نشانونه په نیمه انچه کې ولګئ او دا کپړه به ورواړئ هغه نیمه انچې سره به ناپ کړئ او په دې نوک یا د سرې په مدد سره په هغې نشان ولګئ او 6 انچې کې به خپله چاپپټۍ نشان ولګئ او ورسره به دا بالکل سیده کټ کړي دا خپل نشان دا زمونږ سره نستوڼی چې دا کټ شو د دې نه بعد درېیم شاټ به راځي هغې کې به تاسو فرنټ او بیک ګورئ چې هغه په څه طریقې سره کټ کېږي